چې مې وکتل اول خو مې دا یقین نه کېدی چې زه په کوټه کې ناست یم د عبدالهادي داوي په غونډه کې ناست یم خوب وینم که ویښ یم خو الحمدلله چې داسې ځوانان وي د روح الله جان رنګه په نورو خو زه نه یم خبر زما سره خو اړیکه ده نیولې وه او اوس پر سټیج هم دی یو څو کاله د مخه د ظفرخان سره زما د عبدالهادي داوي په حواله مجلس سوی و په هغه شپو کې یو 20 کاله د مخه د جنگ اخبار په ادبي صفحه کې اقبال اور عبدالهادي داوي باندې زما مقاله چاپ سوې وه یو 20 کاله د مخه شیر محمد صاحب نه یم خبر مړ وي که به ژوندی شیر محمد دا وایي په بلوچستان اسمبلی کې افیسر و داسې غټ سړی و جسیم هغه بیا مال راغلی و چې دا دې له کومې خوا کړي دي دا معلومات نو لومړی خو زه تاسو ټولو ته دا ډېر مبارکي وایم او دا په خپله د داوي صاحب کرامت بولم دا اولني خلک چې وه دا اولیاءالله وه د دې دا کرامتونه دي چې نن د ده د مرګ 40 کاله پس په کوټه کې موږ دلته سره ناست یو او د داوي صاحب یاد لمانځو او په دا هیله یم چې دغه سپین ږیري به همدغه ډول د ځوانانو ملاتړ کوي چې د خپلو علمي مشاهیرو د خپلو نومیالیو کسانو یاد تل تر تله ژوندی وساتي د روح الله خان د دې خبرې سره 100% اختلاف لرم چې زموږ د داوي دربدره قام داوي یو څو کسان او څه داوي قام چې 2 کسان لري د تاریخ د حافظې څخه د چا پلار نسی ایستلی یو لکه رحمت داوي چې د لیلا مجنون کیسه منظومه کړې ده د پښتو ادب هغه سرمایه ده چې 350 کاله پخوا د لیلا مجنون کیسه منظومه کړې ده او د هغه مصوره نسخې د دنیا په بېلابېلو ارشیفونو کې پرتې دي رحمت داوي د هغه دیوان د پېښور سامیش خلیل ایډیټ کړی چاپ کړی د 15 په لسیزه کې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د قصه د لیلا مجنون کیسه منظومه کړې ده رحمت داوي او دویم عبدالهادي داوي چې دا 2 کسان یې د 10مه نسله پورې انشاءالله تعالی د داویانو بس دي دا دونه غټ کسان دي کله کله د کور پیر چاته نه معلومیږي حافظ الپوري یو شاعر دی هغه وای باز په ځاله کې چا نه دی پیژندلی لکه پروت چې دی حافظ په الپوري کې اوس د عبدالهادي داوي حیثیت او شخصیت تر اوسه داویانو د هغه زرمه حصه هم نه دی پیژندلی چې دا دونه لوی شخصیت دا نه مبالغه ده نه لاپې دي 21مه صدۍ د دلیل صدۍ ده دا خپل کوچنی زوی سهار د 10 کالو زوی ولا که څوک خطا باسي نو تاریخ خو بیخي څوک نسی خطا ایستلی او په 21مه صدۍ کې دا دغو نومړونو به څوک خطا باسي چې د یو چا په شخصیت کې زور نه وي د هغه په فن او فکر کې توان نه وي پر هغه د جغرافیایي حدودو او قیودو سبالاتر دغسې څوک نسی راټولېدلی لکه نن چې پر عبدالهادي داوي موږ تاسې راټول یو زه به دا مجلس لږ رالنډ کړمه کله چې په 28 جولای 1880 کې د میوند جنگ وسو د دویم افغان انګلیس جنگ په هغه کې برطانوي ځواکونو ته د لومړي افغان انګلیس جنگ چې په 1842 کې پای ته ورسېدی 15,000 برطانوي عسکر د هندي عسکرو سره دوی تر تیغ تیر کړه او هغه د هغونو تر اوسه پورې د دوی په سینه کې د ملک صاحب که کله برطانوي پارلیمنټ له ولاړی نو په هغه کې به د کرنل برایډن تصویر وویني چې څټ په زړیږي پر خچره سپور دی د کابل سه جلال آباد چاونړۍ ته په زخمي حالت کې ځان ورساوه نو دا هغه تصویر دی
چې هر وخت د انګریزانو دا غونه تازه ساتي چې د تصویر ته وګوري یوه خپړه مالګه د دوی پر ټپو ولویږي. د افغانانو هغه کارنامې د دوی نه هېرېږي. دویم جنگ چې په 1880 کې ترسره سو په 28 جولای د میوند، غازی محمد ایوب خان د دې جنگ قیادت کاوه. انګریزان را ولاړ سوه، د ده یو تربور عبدالرحمن ملا یې وتړله کش بګیر، خو د انګریزانو سره هغه موافقې ته ورسېدی او د افغانستان باچا سو تور امیر عبدالرحمن. پر امیر عبدالرحمن یې اول دا شرط کښېښوی چې ما ته به ایوب په لاس راکوې. فاتح میوند غازی محمد ایوب خان، هغه په کومه دسیسه په کم سازش، دا ډېر غټ اوږد باس دی، د دې یوه کشني مازدیګري په احاطه کې نه کښې وځي، خو هغه یې په لاس ورکړي. په دربدري، په جلاوطني، په پنډۍ کې، په لاهور کې. په دربدري کې هلته وفات سو، د پېښور په شیخ حبیب ادیره کې ښخ سو. د ده و انګریزانو ته په ورسپارلو د ډېرو ملتپالو افغانانو خوا باده سوه د عبدالرحمن سره چې تا ولې دا سړی په لاس ورکوي دښمن ته. په دې خوابدو خلکو کې یو د سردار مهردل خان، کوندل خان، پردل خان چې په افغاني تاریخ کې په کندهاري سردارانو مشهوره دي. پېښوري سرداران سلطان محمد خان و، هغه د ظاهرشاه تر نیکه دی، دا بیا په پېښور کې ګورنر و، دا بیا پېښوري سرداران، دا ټول د سردار پاینده خان زامن دي، امیر دوست محمد وروڼه دي. نو د مهردل خان زوی غلام احمد چې طرزي تخلص و او د فارسي ډېر ښه شاعر و، په دې خوابدو خلکو کې دا هم و. امیر عبدالرحمن ورته ویل ته خو به فورا افغانستان یې لکه پر دغه کندهار رالی، پر دا پښین را واوښتی، داسې ولاړی تر کراچي یې ځان ورساوه. په کراچي کې انګریزانو هغه ته شاهي اعزازیه مقرره کړه. انګریزانو دی د امیر عبدالرحمن د بیرولو دپاره پیرلل حکومت ورته جوړ کړي و عبدالرحمن ته به لیکه کش کړه چې دا خبره منې که زه غلام احمد راولم باچا یې کړم. هغه مجبور و، خبره به یې ورسره ومنله چې په هغه کې د 1893 کیسه هم ده. نو غلام احمد چې په دې پوه سو چې انګریزان چې په ما 10 روپۍ خرڅوي، د 1000 روپو کار په افغانستان کې په داخل کې د وینو په تویولو له ما اخلي. نو چورت یې ووه 2 کاله کدر د هند سیاحت وکړي. خپل 19 کلن ځوان زوی محمود ورسره و، خو په دا شپو کې په ترکیې کې خلافت عثمانیه اخري باچا سلطان عبدالحمید، که په تاسو کې څوک حج ته تللي یاست، په حرم شریف کې باب عبدالحمید یو دروازه ده په مدینه منوره کې، دا دغه سلطان عبدالحمید دی چې د ترکانو اخري باچا و. دغه غلام احمد د دې کډې سره د کراچي څخه ولاړی استنبول ته. په دا شپو کې سید جمال الدین افغاني هم د افغانستان څخه د جلاوطنۍ، د ایران څخه د دربدرۍ، د مصر، د هندوستان، د فرانس، د لندن، د دې ګوردو څخه په واپسي استنبول ته راغلی دی، ناجوړه پروت دی. دی چې رالی و سلطان عبدالحمید و غلام احمد ته ډېر تود هرکلی ووایه او د یو کتاب هم ولیکي اخلاق حمیدي، په شام کې یې کور ورکړي. په هغه شپو کې د عربو ټولې جزیرې د خلافت عثمانیه په قلمرو کې وې، او دغه چې و شام او دمشق او د ستا یو ای د عرب امارات، د کویت و قطر و دغه د صدام عراق، دا ټوله د سلطنت عثمانیه برخې وې. غلام احمد چون د جمال الدین افغاني سره نږدې اشنایي وه، د خپل 20 کلن زوی محمود ته یې وویل چې ته به ورسېده زما د اشنای خدمت به وکړې. اخري 6 میاشتې محمود د سید جمال الدین افغاني په خدمت کې تیرې کړې. سید جمال الدین افغاني چې وفات کېدی و ده ته یې وصیت وکړي، وایي زلمی ستا په تندي کې زه ډېر د خوند کیفیات وینم، زما ایجنډه به په افغانستان کې ته پلی کوې. دی چې څونې خبرې ورسره وکړې، خو هغه چې رالی په افغانستان بخښنه غواړم، په دا شپو کې سید جمال الدین افغاني مړ سو، دلته تور امیر عبدالرحمن مړ سو، هلته غلام احمد طرزي مړ سو. په دې کلونه تیر سوه یو څه.
امیر عبدالرحمن چې مړ سو، امیر حبیب الله د امان الله خان پلار پر باچي کښېناستی په 1901 کې. دی چې کښېناستی د عامې معافۍ اعلان یې وکړي. هلته خو په محمود کې جمال الدین افغاني پوکړې وه، داسې د کار شی جین جوړ کړی و. رالی د خپلې کډې سره د دمشق صبر ته کابل ته، په کابل کې په دربار ننوتی، د خپلو 2 لوڼو قرباني یې ورکړه. د امیر و 2 زامنو ته یې 2 لوڼې ورکړې. خلکو به پیغور نه ورکړه چې ملا دې ماته څه، پلار دې په جلا وطني کې مړ سو د ملت په ننګ، او ته رالې درباري شوې د امیر حبیب الله سره پلاونه خورې. خو ده هغه د سید جمال الدین افغاني ایجنډه پلی کول. د دې په نتیجه کې دا سړی د امیر زامن چې پر کاڼي واچوله، عنایت الله داسې عیاش فعاش سړی و، سپارک نه و پکښې. امان الله داسې د جوش و د جذبې ډک و. امان الله خان یې پر کاڼي یې چاړه واچول، تېراوی. په 1911 کې محمود چې وروسته یې تخلص طرزي، دا د پلار په نسبت یې طرزي تخلص کښېښاو. په 1911 کې د کابل څخه سراج الاخبار راوایستی. د امیر عبدالرحمن لقب ضیاء ملت و دین، د امیر حبیب الله لقب باچانو به پخوا لقبونو ایښو، هغه سراج ملت و دین. نو د امیر حبیب الله په زمانه کې چې په افغانستان کې کم تعمیراتي کارونه یا تاریخي کارونه سوي دي، هغه سراجي دوره ده، لکه جبل سراج بند، سراج النسوان تحریکو د ښځو، او سراج التواریخ فیض محمد هزاره یو تاریخ وکښی. دا تره سراج الاخبار د ده په نسبت محمود پر د اخبار نوم کښېښوی. په دغه زمانه کې په 1911 کې په اکتوبر کې لومړی شماره محمود طرزي د سراج الاخبار د کابل سره راویسته. ابوالکلام آزاد د کلکتې څخه الهلال په 1911 کې راویستی. دا د ملت